موبایل له سره وجې نه سلو چارج کیږي. اکثر موږ خپل موبایل 4-5 غنټې کېږي نو هلو پول کیږي. ځینې موبایل چې دی هغه موږ ثابته شپه چارج ته ایښودی، سهار چې راوخلو یا 40 یا 50 60 70 ته اکثر رسېدلی او د هغې نه په پورته چې دی د سره نه چارج کیږي. نو دا د سره وجې نه دا مسله کوي. په دې ویډیو کې په دې باندې پوه کوم، خو د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. کله چې موږ موبایل نوی واخلو نو په ټایم باندې چې دی ښه آزاد چارج کوي، خو څه وخت چې د هغې زموږ سره وشي یا کال وشي یا 2 کال وشي نو موبایل چې دی بیا سلو چارج کیږي. ځینې کسانو چې دی سیکنډ موبایل اخیستی نو واخلي، کله چې کور ته راوړي نو هغه چې دی چارج نه اخلي، یا ورسره د هغې نه مخکې چې کوم موبایل وي هغه خرڅ کړي، بل موبایل چې راوړي کور ته نوی نو هغه چې دی هم هغه موبایل نه چارج کیږي. هسې 70 ته وررسي نو دوی وایي چې به د موبایل په بیټرۍ کې مسله ده یا به د موبایل کې مسله ده. خو دا نه په موبایل کې مسله نه د موبایل په بیټرۍ کې چې ده به دې کې مسله دا په موبایل کې یو څو شیونه دي چې د هغې تاسو خیال ساتئ نو ستاسو موبایل چې دی دا به آزاد چارج کیږي. بل لا که په هغې کې مسئلې نو بیا ستاسو موبایل چې دی دا نشي چارج کېدی. نو د هغې نه مخکې به تاسو د خپل موبایل کم جیګ چې دی هغه به ګورئ. دا ځای نه دی کم د چارج کېدو دا ځای چې دی که دا ډیله شوی او خراب شوی نو د دې د وجې نه چې دی دا هم موبایل چې دی سلو چارج چې دی دا اخلي. نوی موبایل په نوي موبایل کې خو دا مسله نه وي، خو اکثر په سیکنډ موبایل کې چې دی دا مسله راځي چې دا ځای خرابي. نو په دې ځای کې تاسو ګورئ اکثر چې د کچره په کوم جمع شي، ستاسو د جیم نه چې کومه کچره وي نو هغه اکثر دې ته وردننه کېږي، نو د هغې د وجې نه چې دی هغه پین دې ته نه وردننه کېږي. چې نه وردننه کېږي نو د دې د وجې نه چې دی موبایل چارج آزاد نه اخلي، سلو چارج کېږي. نو دا ځای ګورئ که په دې کې کچره نو هغه ته پستنه باندې چې دی بار ته راوکاږي بیا به ستاسو موبایل چې دی آزاد به چارج اخلي. که دا ځای برابر او بیا هم سلو چارج اخلي نو بیا به ستاسو د موبایل کم کیبل چې دی هغه به کمزوری هغه کمزوری د هغې د وجې نه چې دی ستاسو موبایل به چارج نه اخلي. نو خپل موبایل ته چې دی تاسو به کیبل بدلوئ یا به په بل کیبل باندې چې دی خپل موبایل به چک کوئ چې زموږ موبایل برابر دی که نه دی. د هغې نه وروسته بیا خپل کیبل چې دی هغه به چینج کړئ، نوی کیبل چې دی هغه به راخلئ. ځینې کسان وایي چې د دې نه مخکې خو دې موبایل چارج کوو، د دې نه مخکې که دې موبایل چارج کوو نو په دې کې چې کومه وسپنه تلې ده لکه کم پیتلی تانبی هر قسمه دغه چې دی په دې کې چې کم تللی دي نو هغه کمزوري شي د وخت سره. چې کله هغه کمزوري شي نو بیا موبایل چې دی دا چارج نه اړي، کال نیم کار کوي، د هغې نه وروسته چې دی دغه کیبل چې دی دا کمزوره کېږي. کم چې اصل کیبل نو هغه د هغې نه زیات وخالي، خو اصل کیبل چې دی هغه هم کمزوره کېږي. دا به نه وایي چې دا زموږ سره اصل کیبل دی جو دا به صحیح کار کوي، دغه چې دی دا هم کمزوره کېږي. که صحیح کوالټۍ والا کیبل نو د هغې چې هم وخوشي نو هغه هم بیا خپل کار چې دی دا پرېږدي. نو کیبل چې دی دا به ګورئ که ستاسو کیبل کمزوره شوی نو ستاسو موبایل چې دی دا به یو سلو چارج کېږي، بل لا چې دا به خپل ځای ته نه وررسي. بل بیا دویم نمبر چې دی دریم نمبر نو تاسو به خپل چارج ګورئ. ستاسو سره چې کومه غوټۍ د چارج وي نو هغه چارج چې دی دا اکثر چې دی دا کمزوره شي، د دې چې وخوشي نو دی بیا هم موبایل چې دی پول نشي چارج کولی. کله چې تاسو په دې کې پین کېدئ نو دلته کې تاسو ته ښکارېږي چې موبایل چارج کېږي، خو دلته غوټۍ چې دی دغه کمزوري شي نو د هغې د وجې نه موبایل چې دی دا نه چارج کوي. اکثر د ځینې موبایلو سره خپل چارج راغلی نو هغه چې په موږ چارج کوو خو خپله برابر چارج کوي، خو چې بل موبایل راولو هغه ته کېدو نو هغه موبایل چې دی هغه نشي پول کولی. نو دا چارج چې دی په هغې باندې کمزوری لکه دغه موبایل چې دی نشي پول کولی. نو د هغې لپاره به تاسو بیا نوی چارج چې دی هغه به د دوکاندار نه رالی، خو ښه کوالټۍ والا چارج چې دی هغه به تاسو رالی نو هلو به ستاسو موبایل چې دی دا به چارج کېږي. که نه که تاسو په هغه زوړ چارج باندې دا چارج کوئ نو دا به دغه 80-70 ته ورسي او د هغې نه په پورته چې دی ستاسو موبایل به نشي چارج کولی. بل لا که تاسو ښه کوالټۍ والا چارج راوغستو څنګه چې مې ته مخکې ووې نو د هغې چې هم وخت وشي نو دا خرابېږي، لکه 3-4 کاله 15 کاله 6 کاله د هغې وشي نو هغه بیا چې دی دغه چارج هم کمزوره شي، دی بیا موبایل نشي چارج کولی. نو کیبل زیاتکر مسله چې دی د کیبلو راځي، کیبل چې دی د هغې وخت وشي نو په هغې کې چې کوم تارونه دا کمزوري شي نو بیا دی هغه کرنټ چې دی دا موبایل له نشي ورکولی. تاسو ته خو دلته کې شو کېږي چې موبایل ته چارج راځي خو موبایل چې دی هغه تاسو له نشي پول کولی. نو کیبل چې دی لازم د ځان له اوریجنل لالی، بل لا چې وخت وشي نو کیبل چینج کوئ، نوی کیبل ځان رالی، بل د موبایل له جیک به ونه خرابېږي، بل لا چې ستاسو موبایل چې دی دا به آزاد چارج کېږي. نو د دې درېو شیونو چې دی خیال ساتئ. بل لا که ستاسو بیټري بیا خرابوي نو د هغې د وجې نه بیا ستاسو بیټري چې دی هغه هم एकदम چې دی هغه راغورځېږي. که بیټرۍ کې مسله وي نو هغه एकदम راغورځېږي، کله 100% ته وررسي، کله 80 ته وررسي او کله چې دی د هغې نه एकदम 0 ته رارسي نو هغه د بیټرۍ مسله وي.
که دغه مسله کوي نو هغه به د بیټرۍ بل لا چارج چم صحیح نه او کیبل چم صحیح نه نو بیټروم بیا د دغه وجه نه دا مسلې چې دي هغه هم کوي. نو چارج او کیبل چې دی دا به لازم ګورئ او بل لا جیک چې دا یې وکتلو او د دې نه وروسته هم بیا مسله کوله نو بیا به ستاسو د موبایل بیټرۍ په سیټینګ کې هم د فاسټ چارج آپشن دی. هغه آپشن که تاسو اپ کړئ نو د هغې د وجې نه چې دی هم موبایل سلو چارج کیږي. نو که هغه یې اپ کړئ هغه به آن کوي نو بیا به ستاسو موبایل چې دی هغه په سپیډ کې چارج کیږي.